بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پروګرام د یتیم آواز سره اعظم تاسو ورور الیاس سهارا ملګرو. دا وخت کې مونږه د میدان لغړی کلی نه د فرید الله ورور د کور نه نیغ په نیغ یو. فرید الله ورور کوم چې سعودي عرب ته تللی و، خپلو بچو له به حلاله مزدوري کوله او د ګردو په بیمارۍ باندې اخته شو. په رنځ باندې یو داسې بیماري د ګردو چې هغه راغی په چوټۍ باندې، او دلته کې یو ځل چې په چوټۍ راغی ځان له اپریشن وکړو، څه پیسې چې وي هغه خو یې په خپل ځان ولګولې. بیا لاړو دوباره چې کله راغی دلته ورته بیا تکلیف زیات شو او هغه د دې دنیا نه سفر وکړو. دا بچیان دغه نه یتیمانان پاتې شول. فرید الله ورور کور والا زموږ سره ناست را دغه نه پاتې 15 بچیان دي. دغه چې کومه یوه خورکۍ پاتې شوې ده هغه ورسره هم په دې کور کې دا زموږ سره زموږ د خویندې ناستې دي، دا بچیان نه سره ناست دي. د دوی د ژوند په حوالې سره به تپوس کوو د دوی نه چې د دوی په ژوند کې څومره ستونزې دي او څومره سختې دي. زموږ سره اوسئ. السلام علیکم خورۍ. وعلیکم السلام. خورۍ دا راته ووایه چې د فرید الله ورور د مرګ څونه وخت شو؟ د هغې دا 4 کال شروع دی. هغه چې کله پاک رسېدلی دا بچیان درته څونه پاتې شوي، څونه عمرونه؟ نو دا خو لکه دا یوه جینۍ د 2.5 کالو وه او دا بل هلک چې هم د 3 کالو وه. دا ماشومه چې کومه په هغې کې ده دا څونه؟ دا خو لکه دغه مرګي نه وروسته 15مه ورځ باندې وشوه د پلار. د پلار د مرګ په 15مه پیدا شو. فرید الله ورور به څه کار کوو او څونه سهولت او څونه خوشحالۍ وې په ژوند کې چې هغه جم دی؟ نو هغه خبره شکر په دې وټ چې موږ باندې ډېره غریبي وه دغه وه، خو دا خبره موږ په خپله غریبۍ کې ښه وخت تېر کړی و. خو هغه دا و چې ناجوړه و، په بیمارۍ باندې موږ لکه افسوس راته او نور لکه غریبي و. الله پاک په دې امتحان را باندې الله پاک راوستی و، خو لکه ناجوړه و، هېڅ خوشحالي موږ په دې دنیا کې نه لري. او بل هغه چې لکه دغه مور یې مو پات شو، پلار یې مو پات شو، نو لکه بیا یې تره زامن دغه وکړه دا ویزا، نو هغه چې بار مات کړل نو هلته 2 کاله یې مزدوري وکړه، نو هلته بیماره شو. چې کور ته راغی نو هغه لکه څه پیسې ګټلې نو په ځان باندې یې ولګولې. نو هغه لکه بیا بیرته سعودي ته لاړ، نو هلته بیا لکه بیخي داسې و چې سم بیمار شو. په 14مه ورځ بیرته کور ته راغی. نو چې کور ته راغی بیا په 2یم ځل باندې اپریشن وکړو، نو دغه لکه په پېښور کې بیا په 9مه ورځ باندې وفات شو. نو موږ داسې په شانتې د الله په اسره باندې پاتې شو، لکه دغه لاړو پات شو. نو دغه امتحانونه د الله پاک په موږ په دنیا کې راوستي و، خپل غریبۍ کې عمر تېروو، د الله نه پټ پناه څه نشته، الله امین. نو خورۍ دا راته ووایه چې فرید الله ورور نور داسې وروڼه شته ستاسو سره په دې کور کې، داسې څوک د دې ماشومانو چې په سر یې لاس کېښودی دی؟ ترونه یې خپل شته؟ نشته که نو وروڼه یې نشته. خپل دقه یو ورور یې و، دا یوه خور یې ده، خور یې په کور کې ده او دا ورور یې جو پات شو. نور وروڼه یې نشته. دقه یو زوی او یوې لور ده، نور څوک یې نشته. د تره زامن یې دغه دی، هغه راڅخه ډېر دغه کوي، خو د یو کور نه خو بل نه ابادېږي. دا ماشومانان سکول ته ځي؟ او سکول ته ځي. د دوی د سکول جامې، د دوی پایزار، د دوی کتاب، هر څه برابرېږي او که څه په ژوند کې نیمګړتیاګانې شته؟ نو لکه دا کتابونه چې دا خو لکه سرکاري راځي، او دا جامې پیزار چې دا لکه خبره خپل ناکامونه کوو، نو څه دغه خو خپل ناکام کوو. نو فرید الله ورور د ژوند سره خو تاسو وایئ چې په سعودي عرب کې مزدوري کوله، بچو ته هر څه ډېر و، خو دغه د ژوند نه بعد د ژوند څومره د سختۍ سر شوی دی؟ سختې دی او که سختې دی، خو خبره خپل ټیم پاسو، نو د یوه ورځ د بل نه بتره، خو څه نشي کولی. نو نور دا سکول ته چې ځي خبره دا پیسې غواړي، هره ورځ په سرو سترګو ځي، په سرو سترګو راځي. نو پیسې نه چې وله ورکړم او دغه ژړاګانې او فریادونه کوي، زه هم کوم او دوی هم کوي. څه نوم دی بچې؟ ماریا. څه دې نوم دی؟ ماریا. ولې ژاړې؟ ماریا ولې ژاړې بچې؟ زه د دې خاورې بچې یما یتیم یما یتیم، او زه د دې خاورې بچې یما یتیم یما یتیم، بیا بللې ونې یما یتیم یما یتیم، بیا بللې ونې یما یتیم یما یتیم. سکول ته ځې بچو؟ مور خو دې وایي په سرو سترګو ځي سکول ته، رانه پیسې غواړي، نه میلاویږي ته سکول پیسې؟ بابا چې جمدې وه به د سکول لپاره پیسې درکول؟ راکول
اوس غم نشته نه. ژوند څونه د سختۍ سره دی بچې چې سکول ته ځې نو خپلو ملګرو ته ګورې او ستاسو څه پوزیشن یې د کپړو د پیزارو د سکول اوس به زه هم مکتبې وې که مې پلار راته ژوندی وې ما به خیر ولې غوښتلو زه به ولې لیونی وې ښه ملګرو تاسو واورېده کله چې د پلار د نوم ذکر راغی نو ماریا بچی به په هغې وخت کې د څونه وخت وه 4 کاله د هغه د مرګ کېږي خو زما د سوال نه مخکې او زموږ د هغې خبرو اترو نه مخکې د هغې چې کوم حالات دي تاسو لیدی شئ چې څومره د هغې اوښکې بهیږي ځکه چې د پلار دا رشته داسې وي چې بچي ته پته لګي که پلار په کټ کې پروت هم وي او هغه د کار روزګار د هېڅ هم نه وي خو د بچي پې او په کور کې چې کوم بچیان وي د هغوی پې زړه ډاډ وي چې او زموږ پلار دغه دی پروت دی زموږ د سر سوری دی آباد دی او اوس چې کله د پلار د نوم ذکر راغی نو د ماریا بچي حالات هم تاسو ولیده او زنګ سره د نور بچیان هم ناست دی دوی نه هم تپوسونه کوو چېرته سکول ته ځې څوم کې څلورم کې سرکاري سکول ته ځې که پرایویټ سرکاري سکول ته پیسې کپړې پیزار هر څه برابري څه ده ته اوس کم دی مونږ راغلي یو څه درله راوړو چې بل ځل له راځو ماریا بچې بل ځل له چینګ راځو تا له څه راوړو بیګ راوړی د بوټان راوړی او جامې د سکول سکول جامې درله جامې دې صحیح نه دي څه چل دی لیدلي دي نور دله سره نن موږ راغلی یو بچی وایه چې څه دي په زړه دي حقه راته ووایه چې بل ځل له راځم انشاءالله په لیک لیکلي هغه ټول به درله راوړم څه دي په زړه دي ووایه او د سکول بوټان او کاپیان یې راوړي دا هر څه به درله راوړم ښه بچی اورېده راته ووایه چې دا ماشومانان چې داسې اختر راشي او داسې نور د خوشحالۍ موقع راشي د دوی د کپړو د پیزارو څه صورت حال وي او دوی غواړي په څه باندې قلارئ چې داسې یو شیز غواړي چې هغه نه برابرېږي دوی ته نه رارسي نو څه ورسره کوي رئیس خپل ناکام کوم نو دوی هم جاړي زه هم جاړم په هغه د لاسه ورته وایم چې هغه خبره اوس هم نه کېږي که ډېره خوشحالي او ډېر دغه زموږ څه وس نه کېږي ځکه خو دا خو مخکې د ماشومې ستاسو سره مې خبرې کولې او د دې دا جړه مونږ ولي چې پلار ذکر راغی نو د دوی اوس هم لکه پلار خو یو داسې رشته ده چې هغه د بچي نه هېڅکله هم نه ير کېږي دوی داسې پلار و چې ډېره غریبي و ډېر دغه خو داسې چل و چې په خپله غریبۍ کې دوی ښه دغه ساتلي نیازبینه یې ساتلي او بل هغه وویل که دغه وخت ورته په یادېږي چې مونږ خو پلار داسې نیازبین ساتلي و اوس داسې بې اسرې پاتې شو او سره غم نشته نن خو بیا په ښار تیاره ده ویر جړار خوا خواره ده مال دې ضایع وباسه شفق جانه چې خطره ده نن بیا ډېر الله نشته او بل سره غم نشته ګاونډیان خپل پردي راڅخه ډېر دغه کوي خدای یو کور نه بل نه آبادېږي خپل الله یادو نور څه د راکم نشته ستاسو خو د فریدالله دا خور هم ناسته ده د دې خو پلار هم نشته پاک رسېدلی مور یې نشته هغه یو ورور یې هغه تیم الله اخیستی دی د دوی خو هم په زړه باندې ډېر زیات غمونه ډېر زیاتې سختې به وي ستا سره بچیان دي ستاسو خپل ژوند هم د سختۍ سره دی نو د هغه د ژوند نه بعد څونه په دې ژوند کې بدلاو راغلی دی بدلاو په دې سره راغلی چې ایسته په خپل غمونو کې ډوب ناست یو خبره د هر څه نه الله پاک ایستلی وي نو دغه ژړاګانې زموږ کې سر دی داسې څه شته چې میاشت تېره شي یا کال تېره شي یا ماښام شي د کور له یو روپۍ داسې څه آمدن راځي د یو طرف نه نو ورور داسې نه راځي نو خبره د الله په اسره باندې ناست وي چې چا څه راوړو جو ښه او چې رای نه وړو جو خبره داسې هغه نشته زموږ چې چا زله ښایي څه خیراتي کلي څه یوه روپۍ دوه روپۍ یا 10 روپۍ 20 روپۍ نه رای کړو داسې دغه نشته زموږ مطلب دا دی چې د بچي باچایي د هغه د پلار د سره پورې ده او چې نه وه نو بیا به هم دغه د خیرات زکات میاشتې ته سړی انتظار کوي نو دا خبر دا اختر چې راشي جو زموږ د سرسایه ته راغی چې څوک ورله سرسایه راکړي که رابې نه کړي او نور هېڅ راکم نشته خورې دا راته ووایه چې د فریدالله ورور خو ته دغه یوه خور وي او تاسو دغه یو خور او ورور وایي نو خو به ډېر په نازونو باندې
ستا سره وخت تیر کړي او ډېر د خوشحاله وخت هغه خو په ټول عمر سختې تېرې کړي خو تاسو له به یې سخته نه در کړي هغه اوس نشته نو ستاسو دا ژوند څنګه تېرېږي او داسې څه ګیله لرې یا داسې څه په زړه کې داسې څه لرې چې لکه رور دی نو دا هر څه ډېر تېر او اوس نن سبا داسې ژوند د سختو سره دی داسې څه شته رور مې وخوړل الله پاک رالدي رور راکلی و چې دوی څه هغه تکلیف دی نه پرېښودو خو چې هغه د دنیا نه لاړ نو هغه تکلیفونه او هغه راباندې اوس تېرېږي کوی د الله نه به صبر کوم نور رور ډېر خوږ شی دی چې رور چې په دنیا کې مور او پلار هم دي او بیا رور دی زما نه مور او پلار لاړو هغه مړه شو ما رور مې شته دا زما مور هم د پلار مې هم دی هغه رانه الله پاک واخیسته او چې هغه د دنیا نه لاړ شو زموږ ژوند دغه شان شو غمونه او تکلیفونه هم ډېر دي رور چې ستاسو نوم دی میرا میرا دی نوم د سکول ته ځې په څوم کې اول کې اول کې چې نن خو موږ راغلي د اخلاص تنظیم د طرف نه ستا ډېر ترګان دي ډېر ماماګان دي د غیرتمند خلک دي هغه وایي داسې یتیمانان له ورشئ د هغوی تپوس والی ستاسو تپوس له راغلي یو بل ځل چې راځو تاله څه راوړم جامې دغه پنسلې پنسل یې درله وړمه او د سکول جامې دي خرابې دي زړې زړې دي بوټان ډاله او تاله څه راوړم کاکی خورې دا راته ووایه نن مونږ د اخلاص تنظیم نه راغلي د هغې بټخیل نه ستاسو دپاره ستاسو ډېر غیرتمند وروڼه ډېر غیرتمند پښتانه د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي هغه وایي تاسو د داسې یتیمانانو اواز مونږ ته راوچت کړ ټول عمر چې هغوی ته مونږ کله اواز کړی د اخلاص په پرده نو زمونږ دا پښتون داسې یو غیرتمند قوم دی چې د هغوی خپله هم داسې واړه واړه بچیان دي او د هغوی د رزق نه یو لوڼی را شو کولی ده وایي زمونږ دې بچیانو له یوې ځای نو هغې خلکو ته موږ ستاسو د اواز مخ په وړاندې بوځو د اخلاص په پرده باندې ستاسو ته څه غوښتنې شته د هغې خپلو وروڼو نه د هغې خپلو مشرانو نه د هغې خپلو بچیانو نه چې کوم کشران دي د هغوی نه داسې څه غوښتنه ده چې ستاسو سره څه وشي چې ستاسو دا ژوند لږ په سهولت شي وروره موږ دغه غواړو چې زموږ لکه نه دا زوی مې دی سبق وایي او دغه دا زوی چې زموږ د کور لیسي 200-300 روپۍ ورځ راځي زه پرې د سوال نه خلاص یم او بل لکه زما را زوی سبق وایي چې دا سکول پرېږدي او چې دغه نه نو بیا به دا زما را زوی او دغه نور بچي به مې خامخا سکول پرېږدي ځکه چې سکول خو په پیسو باندې ویلی کېږي او زما سره د 10 روپو د راک نه چې زه یې له خپلو بچو له ورکړم چې دا فیزه قدار کړم چې سکول ته یې ولېږم او زه چې ما لکه 200-300 روپۍ ورځ راځي لکه زه مې خپل بچي قلاروم او یو 2 ورځې بې وله سالو ټماټر اخلم او دوی پرې قلاروم زه خو الله تعالی بار څه وکړي د خیره سره د بچیانو چې کوم دوی د کپړو د پیزارو د دغه انشاءالله هغه به ولم راوړو بل ځله او کومو مسافرو چې موږ رالیږلي د هغوی د طرف نه دا څه پیسې زه اوس تاسو له درکوم په دې باندې خو لن سات چې ستاسو داسې د کور څه ضرورت وي په دې هېڅ هم نه کېږي موږ به انشاءالله بیا هم راځو کوم ستاسو وروڼه چې تاسو ته د خپل طرف نه سره لیږي د خیره سره د اخلاص په پرده او ستاسو سره خپلې خوشحالۍ شریک کوي موږ به بیا راځو تاسو له به غم راوړو چا چې دا پیسې رالیږلي هغوی ته یې څه وایي نه الله دې ورڅخه وکړي والله زما د حل نه وساتي دا پیسې چې چا رالیږلي والله دې خیرات قبول کړي والله د دې په دغه باندې یو په سلوار کې والله دې پاتنګ ځای کې پاتنګ دغه کې په کار کې دنیا خو دغه دنیا چې پاتې ده او نور زموږ د حل نه دی الله دغه وساتي لکه مال چې دا پیسې چا رالیږلي او والله په غټ غټ امتحانونو په دغه کې پاس کړي سره زموږ مسافر ټول مسافر دی الله روغ راوستی کړي زموږ د حال دی الله وساتي نو مسافر دی الله غیبانه باندې روان کړي خپل خپل کورونو ته الله راوستی کړي او الله په خپل بچو باندې خوشاله کړي او د دې هغه بدلې دی الله یو په سلوار کړي ښه ملګرو دا و تاسو د کوم فرید الله رور د کور حالات تاسو واورېدا زموږ خور زنګ سره ناسته او بچیان ناستو هغوی هم خپلې خبرې اترې ستاسو سره وکړې د دې کور حالات تاسو ولیدا د خپلې خور فریاد تاسو واورېدو چې دوی په ژوند کې څومره سخته ده څونه ژوند د تکلیفاتو سره دی دلته کې به زه ستاسو سره خپل یو خصوصي ریکویسټ زه تاسو ته کوم یو التجا زه تاسو ته کوم ډېر ملګري زموږ نه په دې باندې ګیله کوي وایي تاسو موږ له د هغې کور نمبر راکړئ موږ سره په خپله مرسته کول غواړو یو خو زموږ د دویمې کړۍ مقصد دا وي چې تاسو ته پته ولګي چې ستاسو هغه یو روپۍ دې بچیانو را رسېدل ده بله خبره دا ده چې اوس که زه تاسو له نمبر در کوم په دې کور کې زه تاسو له د چا نمبر در کړم زموږ د خویندې ناستې دي که د دوی سره څنګه د موبایل یې رابطه کېږي نو دا چې څومره خلک دا نمبر غواړي هر سړي له یې زه ورکوم نو ما ته هم مناسبه نه ښکاري بله زنګ دا خور ناسته ده دا به هم دا خبره قبول نه کوي چې تاسو د ټولې دنیا ته زما نمبر ورکئ تاسو پیسې را لېږل چې څنګه تاسو په مینه محبت په اخلاص را لېږئ د خپل بچو د رزق نه یو نوڼی را شو کوئ
د هغې چې کوم موږ تاسو ته دویمه کړۍ پیش کوو که د هغې نه بعد بیا هم تاسو مطمئن نه تاسو 10 کاله بعد هم د خپلو پیسو تپوس کولی شئ چې آیا زموږ دا پیسې رسېدلې دي او که نه. خو صرف او صرف د دې یوې خبرې چې تاسو ته څه ملګري داسې دي چې هغوی زموږ نه په دې باندې ګیلهمن دي او شکوه یې زموږ نه کړې ده او څه خبرې اترې موږ ته داسې را رسېدلې دي چې دوی د کور نمبر نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ نو د هغې هم دقه یو وجه ده. زه تاسو ته کور خو شم، تاسو د کور د منځ ته راویستی شم، خو د نمبر زموږ داسې مجبوري ده چې کم کم انسان له به زه نمبر ورکوم او د چا نمبر په دې کور کې زه اوس ورکم. هغه فیصله هم زه په تاسو پرېږدم. زه تاسو ته دا نه یم، هغه فیصله په تاسو ده چې آیا داسې کور له مونږ د داسې کورونو نمبر مونږ ټولې دنیا له ورکول مونږ له پکار دي او که نه دا فیصله زه په تاسو پرېږدم. ملګرو د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، د اخلاص سره ودرېږئ. اخلاص د داسې دردېدلو خلکو آواز دی، د داسې یتیمانانو بچیانو، د داسې کونډو خویندو آواز دی. الله تعالی دې ستاسو په ژوند کې تل عمر خوشحالۍ لري، ځکه چې تاسو د اخلاص سره ولاړ او ستاسو غونته کې زموږ غیرتمند پښتانه دي چې د اخلاص غونته کې ادارو سره په کلکه ولاړ دی او د اخلاص شان ادارې چلی. نو اخلاص ته داسې خلکو آواز دی او الله تعالی دې وکړي چې ستاسو دا آواز د قیامت ته سهاره پورې قایم او دایم وي. داسې یتیمانانو بچیانو ته خپلې خوشحالۍ ورکوي. د خپل ځان خیال ساتئ ملګرو. د کیمرامین عمر ایت سره الیاس سهاره له ورکوي اجازت د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله.